په کال 1952 کې قایم شوی د مردان ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج ودانۍ د بدحاله ښکار د سهولتونو کمی له کبله که یو خوا زده کوونکي د ستونزو سره مخ دي نو بل خوا د دوی قیمتي ژوند هم په خطر کې دی. د کالج ودانۍ څه برخه تر دې حده کمزورې شوې چې څه وخت هم راغورځېدی شي. په دې اړه د پوسټ ګریجویټ کالج مردان طالب علمانو خپلې ګیلې صدارنګ کړي دي. سیټونه ډېر زیات کم سټوډنټس لپاره سټوډنټس چې دي نو که هغوی ایلیجیبل هم وي نو موږ سره فیسیلیټیز نشته چې هغوی موږ افورډ کړو. چې لکه په یو کلاس کې مثال دلته کې 80 سټوډنټان راشي کلاس ته نو هغوی دپاره چې دي نو چې په 80 کې 70 هم د ورځې راشي نو هغه 70 دپاره هم په 60 او 50 دپاره به کورسۍ وي نور هغه په تکلیف باندې کلاس اخلي. دا بلډینګ چې دی دا تقریبا 10 کال مخکې چې د انجینرانو دا ویل چې دا ایکسپایر شوی دی دا لرې کې خو بیا هم دلته موږ ته کلاسونه ډېر زیات کمی دی ځکه چې موږ د اسلامیات کلاس داسې بل کلاس موږ سره کلاسونه نه وي نو موږ په ګراوند کې کلاس اخلو نو دا بلډینګ سره ډېر کمی دی. موږ وایو چې دا موږ ته بل بلډینګ جوړ شي موږ له نور څه فیسیلیټي راکړي واشرومونه ډېر کمی دی دلته سټاف هم کمی دی ځکه چې موږ د اسلامیات 2-3 ټیچران 2-3 کلاسونه روزي کې یو ټیچر ورته لګوي او کلاس راته اخلي. دا کلاس دی که نه 80 کسان په یو کلاس کې په دې کې موږ تقریبا 2 کلاسه په یو کلاس کې رايوځای کېږو. د کیمسټرۍ پیریډ پکې لو او دغه تاسو لیدی شئ چې دا یو څو چیرونه دي او کسان سیوی دغه د کړکو او د ورونو حل دی دغسې بجلی سیسټم ته که پکې وګورئ نو د نیش برابر دی. د کالج پرنسپل اخونزاده ابرار د ودانۍ او داخلو لپاره د سیټونو کمی په اړه صدارنګ ویلي دي. چونکہ ہمارے پاس 1000 سیٹیں ہیں لیکن 66 پریشر کی وجہ سے چونکہ بچے بار بار وہ آتے ہیں اور تو ہم نے 66 زیادہ ایڈمٹ کیے ہیں. اسی طرح 5269 بی ایس میں اپلائی ہوا ہے. ہم نے 640 اسٹوڈنٹس ایڈمٹ کیے چونکہ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں 40 سیٹیں الاٹڈ ہیں تو 40 سے زیادہ ہم ایڈمٹ نہیں کر سکتے تو 16,000 میں 640 ہم نے ایڈمٹ کی. ځایي اوسیدونکي وایي مردان نه منتخب شوی د تحریک انصاف اسمبلی غړو د تیر یو کال دوران خپل ګڼ شمېر کارکنان پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې برتي کړي دي ولې د کالج د ودانۍ په هکله یې څه فکر نه دی کړی. بل خوا د پوسټ ګریجویټ کالج مردان د بلډینګ څه برخه د تیرې ډېرې مودې راهیسې د عبدالولي خان پوهنتون په قبضه کې ده چې له وجې په زرګونو طالب علمان پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې د داخلو نه محرومه پاتې شي. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.